نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د معراج په سفر باندې تلو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرېدل په جهنم باندې وشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما جهنم کې داسې خلک ولیدل چې هغوی نوکان د اوسپنې وو او د خپل بدن غوښې به یې په خپله کټ کولې او ډېر سخت عذاب کې مبتلا وو. وایي ما جبرائیل امین نه پوښتنه وکړه من هؤلاء، دا خلک څوک دي چې د خپل بدن غوښې په خپله کټ کوي او سخت عذاب کې مبتلا دي؟ وی جبرائیل امین ما ته وویل چې دغو خلکو به دنیا کې 2 قسمه ګناهونه کول. اول نمبر یاکلون لحوم الناس، د خلکو غوښې به یې خوړلې، یعنې د خلکو غیبت به یې کول. نن سبا که موږ تاسو په معاشرې باندې نظر واچوم، په کوم ځای کې چې 2 کسان یو ځای شي د بل غیبت به کوي. کنې تاسو وګورئ تر دې پورې چې مسجد کې ناست وي پاکې خاورې باندې به ناست وي بیا هم د بل مسلمان غیبت به کوي. نو دوی اوله ګناه څه غیبت به یې کول. دویمه ګناه ویقعون فی اعراضهم، د خلکو بېعزتي به یې کوله. نو دا 2 قسمه ګناه ډېر خطرناک ګناهونه دي. الله تعالی دې موږ تاسو حفاظت دغو ګناهونو نه وکړي.